المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم اوریدونکو، د عاشورې د ورځې روزه نیول حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړی شو د عاشورې د ورځې د روزې د نیولو په حقله. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې د تیر کال ګناهونه ورسره معاف کیږي. د محرم په میاشت کې د عاشورې د ورځې د روزه نیول لسمه دون اجر لري چې الله رب العالمین ورسره د یو کال ګناهونه معاف کوي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی، نو یهودو دا روزه نیوه او د دې ورځې ډېر تعظیم کاوه. نبی علیه الصلاة والسلام تپوس وکړو چې دا خلک ولې دا روزه نیسي او د دې ورځې تعظیم کوي. نو د الله پیغمبر ته وویلی شو چې دا ښه ورځ ده او نیکه ورځ ده. الله رب العالمین په دې کې موسی علیه الصلاة والسلام او د هغه قوم د فرعون نه خلاص کړي وو. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې موږ هم ډېر حقدار یو چې دا روزه ونیسو او د موسی علیه الصلاة والسلام سره په دې کې شریک شو، ځکه موسی علیه الصلاة والسلام دا روزه نیولې وه او الله رب العالمین خلاص کړی د فرعون نه او د هغه قوم هم خلاص کړی. نو موږ لم په کار دار چې دا روزه ونیسو. لیکن به یو حدیث کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرام وفرمایل چې دا ورځ یهود د دې تعظیم کوي. نه د الله پیغمبر وفرمایل چې را روان کال ته به موږ ورسره نهم هم نیسو. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې کله را روان کال راتنو نبی علیه الصلاة والسلام مخکې وفات شوی و. نو ګورئ محترم عزتمندو، د عاشورې د ورځې دا روزه نیول لسمه د دې دغه فضیلت دی چې یو کال ګناهونه ورسره الله رب العالمین معاف کوي او نهمه دا ورسره هم ونیولی شي دې لپاره چې د یهودو خلاف راشي. او محترم عزتمندو، په دې ورځو کې د بدعتو نه ګوره ځان ساتل دا ډېر ضروري دي، ځکه بدعت دا الله رب العالمین نه خوښوي. په دین کې د ځان نه یو کار جوړول دا خو ډېره غټه ګناه ده، دا به مردود وي. نو په دې ورځو کې د بدعتو نه ځان ساتل، لکه ډېر خلک په دې ورځو کې بدعت کوي، په دې ورځو کې قسمه قسم خوراکونه تیاری او دارنګې څوک دا وایي چې په دې ورځ باندې د آدم علیه الصلاة والسلام توبه قبول شوي او دارنګې څوک ول نور فضایل وایي. نه محترم عزتمندو، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او دارنګې شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله دا غوونه نقل دي چې په دې ورځو کې صرف دقه د عاشورې د ورځې روزه نیول دغه فضیلت راغلی دی. دې نه ما سوا نور داسې څه فضایل نشته دی چې سړی په هغې باندې عمل وکړي. بس دغه حدیث باندې عمل وکړلی شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس شوی دی د عاشورې د ورځې د روزې د نیولو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته په جواب کې دغه ویلی دي چې د تیر کال ګناهونه ورسره معاف کیږي او نهمه د ورسره دې وجې نه ونیولی شي چې د یهودو خلاف راشي. او بعضې علماو دا ویلي که چا نهمه ونه نیوه نو یولسمه دې ورسره ونیسي د دې وجې نه چې د یهودو خلاف راشي. الله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين